خو ته اندازه لګوه چې د ګنده تعلق د پاره د کم حد پورې ځي. اسلام حدم کراس کوي، کفر ته وروړي، نو همداسې کس خودکشي کوي. بیا خودکشي همداسې کس کوي. الله دې حفاظت فرمایي. دا خودکشي ولې کوي؟ ځان یې پریشانه کړی دی، او ځان یې پریشانه کړی ځکه دی چې د ګناه نه پرېږدي، د ناجایز او ناروا نه پرېږدي، د فیسبوک نه پرېږدي، د ټچ موبایل نه پرېږدي، د غلط سلط حرکات نه پرېږدي. دی به بوډا شي، قسم دی دی بوډا شي کنه بیا هم نه خلاصېږي تر څو پورې توبه نه وکړي او ګناه نه ځان نه ساتلی او پوره په خصوص طریقې سره خلک سوي پراپر طریقې سره ځان خلاص کی، رجوع الله کی، ذکر اهتمام کی، نیک ماحول اختیار کی، ګناه نه توبهګار شي، ګناه پرېږدي، نیک ماحول تراشي، تبلیغ کی وخت لګي، درس قرآن حلقو کی کینی، نیکانو صالحانو سره تعلق قائم کی. هر چیز ګور هسپتالونو کې هر شعبه کنه، د سترګې بیله شعبه ده، د هډي جوړ بیله شعبه ده، د معدې بیله شعبه ده، د زړه بیله شعبه ده، د دماغ بیله شعبه ده، غوږونو او د پوزې بیله شعبه ده. او چا مثلا سترګو کې کمی وي، سترګې نظر خرابي، او ارتوپیډیک لور شي، د هډوک ډاکټر لور شي زما سترګې خرابي دي، او ورسه وایي چې بھائی دا زما کار نه دی. او د چا هډوکو مسله ده، مثلا ګوډې خوږېږي او هغه د غوږونو ډاکټر لور شي زما غوږونو زه اورم نه، زما دا علاج وکړه. څه به ورته وایي هغه؟ چې وایي ته دغه لاړ شه، NOT ورته وایي، NIT له ورشه، ENT له ورشه، ایر نوز تھروټ ENT له ورشه. د دې ګناه د پرېښودو دا مراکز دي، نیک مجالس، ذکر اهتمام، نیکانو صالحانو، کونو مع الصادقین. نه قرآنی نسخه ده، قرآنی نسخه ده. څنګه د مادي جسمانی مختلف شعبې دي، د هر شعبې خپل سپیشلیسټ وي. دغه شانتې زما محترمو د دین مختلف شعبې دي، دعوت بیله شعبه ده، جهاد بیله شعبه ده، سیاست بیله شعبه ده، تعلیم بیله شعبه ده، اخلاقیت بیله شعبه ده. دا ضروري نه ده چې سړی مدرسې ته داخل شو نو به د تزکیه وشوه، نه، دی د مدرسې داخلو نه پس دی د دې خبره محتاج دی چې دی د خپل اخلاق صحیح کی، ګناهونو نه ځان وساتي، خپل باطن او ظاهر د شریعت مطابق کی. در پر دا فرض دی. یو سړی تبلیغ ته لاړو نو دا د دې دا مطلب نه چې بس پاک شو، د هر څه ضرورت پوره شو، دی جایز ناجایز مسایل لپاره محتاج دی چې دی مدرسې ته ځي، دارالفتاح ته وځي. د اخلاقیاتو د لپاره دی محتاج دی چې اهل الله سره په تعلق ساتي. الله دې موږ تاسو د هر ګناه نه حفاظت فرمایي. نو د مرنا باندې اللہ کی رضا میں جینا اور اللہ کی رضا میں مرنا. سمانا فرائض واجبات په اخلاص سره ادا کول دا جینا شو، او د ګناه نه ځان ساتل دا مرنا شو. نو مرنا باندې ما دا خبره کوله چې مرنا مطلب دا نه یې ځان شوټ کی چې رب دا خو ما وسوسې دي یار، ګنده وسوسې مال راځي، زه خو خلاصېږم نه، راشه به شارټ کټ، نه رہے بانس نه بجے بانسری، چې بیخ بنیاد ختم شي. دا حرام دی، ناجایز دی، دا حرام مرګ دی. بھائی الله دې زموږ تاسو د ټول امت حفاظت فرمایي. نو د دې مرنا باندې ما دا خبره وکړه چې د خودکشۍ 6% چې کوم زیات دی. ولی زیات دی؟ د سترګو غلط استعمال په نتیجه کې، د سترګو غلط استعمال په نتیجه کې هغه فسادات دي، هغه اور لګېدلې دی چې هغه په خلم ناراضي، خاندان کې تباہی او بربادي ده، ښځې له طلاق دی، انا جګړې دي. دا څوک نشي ویلی چې هلکه دا جګړې ولې دي، دا جګړې ولې دي؟ دا فیسبوک باندې په سوونو تعلقات دي، په سوونو. دی به څنګه کور کې پاتې شي؟ څنګه به پاتې شي کور کې؟